خو علما دا ډېر الحمدلله الله تعالی ول ډېر لوی پوه ورکړي. نو دا همزه لمزه د الفاظ چې دي دا د عربی الفاظ دي. نو علما وایي چې دا هلاکت یا دا قسم سزا دا هغه چاله ده چې دغه مشغلې ځکه همزه یوازې دې ته نه پیغور ورکوونکی چې یو ځل پیغور ورکو یا یو ځل غیبت وکړو یا یو ځل چغلي چې دی نو هغه وکړه دا دې وعید کې نه دی. دا چې دغه مشغلې بس دغه چې دی نه چغلي خپل کار دی خلکو پسې ډرامې پروپاګانډې د خلکو بې عزته کول دی چې دی نو هغه کار دی. نو دغه خلقو دو دپاره چې دی نو الله تعالی وایي هلاکت دی. او نور انسان هغه کله خفه شي چې غیبت وکړي یا مثلا چې دی نو د چغلي د خولې نه یو خبرې وځي نو دا یوازې دغه پسې هغه دا وعید نه دی بلکې چې دی مشغلې او دغه کاري ډېر خلک هغه دغه شانتي یو ځای کې حجره کې به ناست دي چې ایله څوک چې دی نو ګوري چې د ده چا سره تعلق یا چا سره چې دی نو وران وي هغه بحث به شروع کړي. اکثر نن سبا زمونږ دا خلق د علماو هم سیاسي میدان ته راغلي نو زمونږ دا خلق د امیان دا په حجرو کې ناست دي او یو عالم هغه به نشانه کړي نو وایي به پلانکي ملا دا ووایي او پلانکي عالم چې دی نو هغه دا ووایي نو دغه د یو غیبت او یو بېعزتي هغه به کوي. نو د دې وجې نه دغه شان کارونه چې څوک کوي دغه خپله مشغلې نو الله تعالی وایي چې دی هلاک دی یا دله چې دی نو دغه د دوزخ کې چې دغه کنده ده.